الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. سوال دا دی چې معاویه رضی الله تعالی عنہ ته تاریخ بعضی کتابونه لیکي چې مغیره ابن شعبه مشوره ورکړې وه چې خپل زوی یزید د ځان نه بعد د مسلمانانو حاکم او خلیفه نامزد کړ. نو دغه کې دا بعضې خبرې چېرې مغیره ابن شعبه وویل چې ما دې په ډېر دلدل کې واچو، مشکل کې مې واچو، خلکو ته بیا وی د دې څه ثبوت نشته دی. البته دا خبره کول چې نو اکثر صحابه کرامو تر شپېتو پورې بعضې او یو پورې ذکر کوي چې دوی ورته مشوره ورکړې وه چې دی د ځان نه وروستو بادشاه او خلیفه کا. هسې نه چې په دې امر کې اختلاف پیدا شي او خاص کر د بنو امیه خاندان په مابین کې اختلاف پیدا شي، نو جنگ جګړې به ډېرې شي او د مسلمانانو امر به متفرق شي. صحیح بخاری کې راځي چې عبدالله ابن عمر هم ورسره بیعت کړی او دارنګې کله چې خلک څه وخت کې د یزید نه د بیعت نه متفرق شوي نو عبدالله ابن عمر خپل خپلوان راجمع کړي، ورته ویل چې نه داسې کار مه کوئ. نو صحابه کرامو باندې ښه ګمان پکار دی، دا زموږ د دین مشران دي او معاویه رضی الله تعالی عنہ کاتب وحی دی، جلیل القدر صحابي دی، غټ مقام او مرتبه لري، نو دا هغه اوچت مقام دی. د هغې په مابین کې چې کوم مشاجرات د صحابو راغلي دي نو د هغې نه خپلې ژبې او خپل قلمونه پاک ساتل پکار دی، بلکې دغه خبرې ذکر کول نه دي پکار، ځکه هر یو صحابي په ښه نیت راپاڅېدلی دی او مجتهد چې اجتهاد وکړي او حق ته ورسېږي نو درست دوه اجره ورته میلاویږي، او چې خطا شي بیا هم ورته یو اجر میلاویږي. نو دې ته مشاجرات صحابه وایي. د نیکانو په منځ کې هم کله کله اختلاف راځي، لکه د یوسف علیه السلام د رونو په مابین کې اختلاف راغلی مؤمنانو، او دارنګې د ورور سره اختلاف راغلی او تکلیف راغلی او پکې پلار ته رسېدلی، نو کله کله داسې کیدی شي، خو د صحابو نیتونه هغه صفا وو، هغه په ښه نیت باندې راپاڅېدلي وو، اگر چې بعضې به اجتهاد کې خطا شوي وي، که یو سړی اجتهاد کې خطا هم شو بیا هم وله یو اجر میلاویږي. نو لہذا د یزید په خلافت باندې ډېرو صحابه کرامو هغه ته مشوره ورکړې وه.